عمر صاحب چې کله بیت المقدس فتح کړو حضرت عمر صاحب فیصله وکړه چې دلته د يهوديانو آبادیان بنوي يهوديان راتلی شي بالکل راتلی شي دلته د يهوديانو مقدسات شته دلته د عیسایانو مقدسات شته خو لیکن دلته يهوديان نشي آبادې دي او مسلمانانو لاس بیت المقدس راغو مسلمانانو فتح کړو بیا زما محترمو تقریبا 300 یا 600 کال پورې مسلمانانو سره بیت المقدس عیسایان راغله عیسایانو چې کوم د بیت المقدس بیا واغسو د مسلمانانو د لاس نه 80 کال 90 کال بیت المقدس بیا عیسایانو سره تر دې پورې تاریخ کتابونو کې راځي چې د بیت المقدس د مسجد الاقصی په دې مناره باندې د صلیب نشان لګول غټ دلته مسلمانانو تری بند وا الله پاک صلاح الدین ایوبی پیدا کو او صلاح الدین ایوبی 80 کال بس بیا بیت المقدس فتح کړو ټول يهوديان د یروشلم نه وشړل او ورته راځي خپل عبادتونه کوي دلته ساده کورونه نشته دي دلته ساده اوسېدل نشته دي تمام محترمو 600 کال یا 900 کال بیت المقدس د مسلمانانو په لاس کې 900 کال خو کله چې مسلمان متحدو کله چې مسلمان کې اتفاقو کله چې مسلمان په شیعه او سنی اهل حدیث او دیوبندی باندې جګړه نه کولی کله چې مسلمان په میز کې فرقواریت نو نن زما محترم چې دا کم حشر تاسو ګوري په فلسطین کې دې کې یقینا خبره ده د ټول نه زیات مجرمان مونږ یو د ټول نه زیات ګناه بده کې زمونږ ده نن زما محترم دا ظلم موته په خپل سترګو ګورو مونږه د سقوط بغداد قصه اوریدلې و چې بغداد سقوط شو بغداد د مسلمانانو د لاس نه اوته او هلاکو خان په بغداد کې د مسلمانانو د سرونو د کوپړو نه مینار جوړ کو مونږه سقوط غرناطه کتلې و مونږ د هسپانیا سلطنت په بهر کې اوریدلو چې 800 کال مسلمانانو حکومت کو او د سقوط غرناطه شو مسلمانانو د لاس نه اوته ولیکن د داسې ظلم او د جبر مبارک مونږ چرته په تاریخ کې نه دی کتلی دا نن چې کوم ظلم او جبر روان دي مسلمان خاموش دي مسلمان حکمران خاموش دي که مسلمان ته خپل ایمانی غیرت وخایا یو پیپسی نشي پرخه مسلمان د يهوديانو یو پروډکټ نشو پرخه مونږه